أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سورہ صف لسم آیت تے سورت کی ترغیب ورگئی جہاد فی سبیل اللہ تعالی او انفاق فی سبیل اللہ تعالی اللہ دا دین دا پارا جہاد کئی او اللہ دین منی خپل مال او لگوئے دا دین ترقی او دا دین اشاعت دا رازی و ہجرت سرا نصرت سرا او جہاد سرا دین دا پارا ہجرت بکئی دا مجاہدینو نصرت بکئی او پخپل بد اللہ دین دا پارا جنگی گی خپل مال بلگئی او ځان بکڑئی ځان بزخمی گئی صورت مقصد داو چې کوم خبره کینو بیا هغه باندې عمل کوا صرف او تشی خبره مکوا چې کوم خبره د خلینو او باسی نو بیا باغی عمل کوا لما تقولون ما لا تفعلون هغه خبره ولی کوي چې باغی عمل نه کوي هغه خبره کوا چې بیا سر ته رسول شي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو هل ادلکم ایوخم تاسوتا علی تجارت یو سوداگری آیا تاسو ته یو سوداگری یو تجارت یو لین دین یو کاروبار وخم تنجیکم خلاص بکی تاسو نجات بدر کی تاسو لرا من عذاب علیم دا عذاب دردون کنا لکه څنګه چې تجارت کی سړی د فائدہ ملاویږي فائدہ رسی نو دارنګي اے انسان استا عمل چې عمل کوي نو دنیا کې هم فائدې دي آخر کې هم فائدې دي پدې عمل به ته جنت ته لاړ شي آیا او خیم تاسو ته یو سوداګری چې خلاص بکی تاسو د عذاب دردون کنا تؤمنون بالله ایمان راوړی په الله باندې مسله د جهاد اومنه تؤمنون بالله ایمان راوړی په الله ورسوله او ایمان راوړی په وینا د پیغمبر وتجاهدون فی سبیل الله او جهاد کوي په دین د الله کې باموالکم پلګولو د مالونو استاسو وانفسکم پکړولو د زخمی کولو د ځانونو استاسو الله د دین لپاره مال خرج کا ځان وکړوا ځان زخمی کا د الله دل ترقی ورکا ذالکم دا کارون استاسو خیر لکم وردی تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئی گئی یغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی تاسو تا دا گناہون استاسو من ذنوبکم ندی ویلی یعنی ټول گناہون با اللہ استاسو معاف کی جہاد دمرا لوی برکت تے چی اللہ بستا ټول گناہون معاف کی یغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی تاسو تا دا گناہون استاسو ویدخلکم جنات دندبکی تاسو لرا باغنتا تجری بهیگی با من تحتها لاندی دا چنو ولوغی من تحتها لاندی دا بنگلو داغی الانهار ولی ومساکن طیبتا او دندبکی تاسو لرا کورونو مزیداروتا مزیدار خائستہ کورونه بنگلے فی جنات عدن بباغنو ہمیش کی رہے گی دنیا بسو کوٹی او سب بنگلی ومساکن طیبتا مزیداری کوٹی مزیداری بنگلی فی جنات عدن دا ہمیش کی رہے جنت کی ذالک الفوز العظیم دالوی کامیابی دا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا وَأُخْرَى او بل نعمت وَأُخْرَى او بلا خصلت
تحبونها چې تاسو خو خوي غیلرا یو دا چې الله به ټول ګناهونه معاف کی او داسې جنت ته بری دند بوزي چې داغي د بنگلې لاندې چینی ولی رواني او داسې خایسته مزیدار بنگلې چې همیشه باغی کې اوسېږي واخرى تحبونها او بلا کامیابی بل نعمت تحبونها چې تاسو خو خوي غیلرا نصر من الله نصرت طرف د الله نا وفتح قریب او کامیابی دا ډیر نږدې بل نعمت اکرام بل خسرت دا ده چې ته خوخی جهاد د برکت به الله ستا امدادو کی او ډیر ضربتو فتح حاصل کی وفتح قریب یا خدنا د مکی فتح مراد ده شپږ کاله پس بیا مکه فتح شو او یاتنا روم او فارس فتح مراد ده وبشر المؤمنین زیر ورکا مسلمان تا دنیا کې هم کامیابی ده آخرت کې هم کامیابی ده مسلمان چرته ناکام کېدی نشي کدل الله یو نعمت ورکی او دې په شکر وباسي نو بیا جنتی دی او کدی مسلمان له الله سره تکلیف ورکی غم پریشانی او دې په صبر کوي نو بیا جنتی دی ہر صورت کی کامیابی دا نقصان تاوان نشتا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کونو شی انصار اللہ امداد کا ان کی دین دا اللہ دا دین امدادو کا کما قال عیسی ابن مریم لکا سنگ چویلی و عیسی زید مریم علیہم السلام للحواریین خپلو ملگروتا للحواریین خپلو خواصتا للحواریین خپلو مخلصتا لکه څنګه چې صحابه رضی الله عنهم د نبی علیہ السلام ملګریو نو هغه د صحابه ویل کېږي او د عیسی ابن مریم علیه السلام چې کوم ملګریو نو هغه ته حواریین ویل کېږي معنی دا مخلص او خواص یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو کونو شی امداد کون کی دین دا اللہ لکه څنګه چې ویلی و عیسی علیہ السلام خپلو ملګرو ته خپلو خواصو ته خپلو مخلصو ته من انصاری الی الله څوک به امداد کوي زما په طرف د دین د الله ما سره د دعوت او د تبلیغ او د جهاد کار به څوک کوي قال الحواریون نو الحواریین ملګرو د عیسی علیہ السلام چې مخلصو خواصو نحن انصار الله من یو امداد کون کی دین د الله اے عیسی ابن مریم من ستا ملګریو من به د الله د دین نصرت کو من به د الله د دین امداد کو من به دعوت هم ورکو تبلیغ به هم کو جهاد به هم کو فآمنت طائفه نو ایمان راوړو یو ټولګي من بني اسرائیل د بني اسرائیلونا وکفرت طائفه او کفر کو بل ټولګي کله چې عیسی علیہ السلام الله اسمان ته پورته وخیجو نو بیا عیسایانو درې ډلې شو یو ډله هغه چې دا ګمان وکاو چې عیسی علیہ السلام په خپل الله نو پورته اسمان ته وخته دوی مدله هغه وا چې داغي عقیده داوا چې عیسی دا د الله زویو نو الله ځان څخه پورته وخیجو او درې مدله د مسلمانانو وا د عیسی علی السلام د ملګرو حواریین هغه ویل عیسی علی السلام د الله پیغمبر او د الله بندو رسول الله و عبد الله نو دی جهاد کو او دی مؤمنانو فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا نما امدادو کو نصرت میں کو تائید میں کو فَأَيَّدْنَا نکلک مکڑل الَّذِينَ هغه کسان چې ایمان راوړو په عیسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام ملګری ما کلک کړو علی عدوهم په مقابله د دشمن ددی فاصبحوا ظاهرین نشودی کامیاب
فاصبحوا ظاهرین نشودی غالبا ندی غالب شو کامیاب شو زکه چې ما ولا امداد وکړ. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए.